قسم دی د دین د خاطره دومره معززو خلکو قرباني ورکړي دا دومره لوی خلک چې د خپو کشارې به دا په جنتونو کې او په اسمانونو کې اورېدلی کېده. دومره لوی خلکو د دین د خاطره دا سخت برداشت کړي دي. دا دین موږ ته مفت نه راغلی. تاسو وګورئ د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دا په اول کې غلامو په دې باندې ورا مکې کفارو انتهایی سختي تیرولې. در امیه ابن خلف هغه څه ورسوه وای دومره سختي به پې تیرولې د شپې به یې په زنځیرونو باندې تړلی و، د شپې به یې په واها سخته سزا به یې ورکوله او د ورځې به یې بیا راویسته. د مکې ګرمي ده، ډېره مشهوره ګرمي ده، بیا به یې راویسته او د مکې مکرمې په ګرمو شګو به یې سملاوه، په سینه به یې ورته ګټه کېښوسته داسې نه چې وخوځي او ورته یې وبه یا د اسلام نه ووړه او یا په دې حالت کې مړ شه. حضرت بلال صاحب بس په هغه سخت حالات کې چې زخمی به مو، په هغه سخت حالات کې چې په ګرمو شګو به پروت و، په هغه حالت کې به چې احد احد الله یو دی، الله یو دی. دومره سختي به پې تېرولې. دغه راسه کې چې کله د امیه ابن خلف به ستړی شه، وهن کې به ستړی شه، نو بیا ابوجهل راغلی هغه به ورته سزا ورکوله. چې کله به ابوجهل ستړی شه نو بیا به بل راغلی او بل به راغلی په لمبرکنې او وهن کې به دومره ستړی شي هغه به ترې لاړې. حضرت بلال صاحب دا ایمان نه ناخود، داسې مضبوط ولاړو. ایمان چې زده ته کوشي هغه بیا سړی مضبوطي. دې زړونو ته ایمان د عشق د الله رب العزت کو شوی و. داسې عشق یې و د الله رب العزت سره چې کومو خلکو د بوتانو عبادت کوه هغه به راولګېده دوی به یې سم وواهه، خو دا ایمان نه ناخوته. دی په الله باندې مین و. موږ په الله باندې په حقیقت کې مین نه یو. که موږ په الله باندې په حقیقت کې مین شو دغه رنګې سختې دا به سړي ته څه نه ښکاري. بیا خو څومره سختې راځي هغه سختې به سړي ته څه نه ښکاري. د دې وجې نه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته دا درجه میلاو شو چې کله دومره سختې تېرې کړې چې دا بیا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د همیشه دپاره بیا مؤذن و. ټول عمر ده بیا اذانونه ده کړلي. دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام چې سفر لاړې دا به سورسو ده به اذانونه کول. چې چېرته پیغمبر علیه صلات وسلام تلې دا به سورسو. ولې سختې تېرې کړې نو الله ورته مرم لویه ورکړه. نو دا داسې خلک وو چې پیغمبر علیه صلات وسلام کله دنیا نه لاړې نو دا به اذان کوه په مسجد نبوي کې، نو ده تر اذان ګران شو، دا د هغه ځای نه لاړې. ده اراده وکړه چې دی همیشه دپاره په جهاد کې وزګرځي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام د دور نه وروسته